بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا ستاسو سره څو خبرې بیا د ځان نه هغه کیسې جوړئ. موږ ورته کفر نه وایو، موږ دا دنیا یو کار دی خلک یې کوي. د دین کفر هغه چې د دین په مقابله کې، دا څوک د دین په مقابله کې نه حسابوي، دین په خپل ځای دی او دا دنیا کارونه دي کوي. په دې وخت کې موږ نه په الیکشنو کې حصې اخلو او نه په دې کې حصه‌دار یو او نه ورله اهمیت ورکوو. البته دوره ده چې دا یو عام د دنیا یو سیستم روان دی، موږ ورته کفر نه وایو چې ګینې دا کفر دی، کفر ورته نه وایو، خپله پکې حصه نه الو. او البته کله چې ضرورت پیدا شي نو بیا زموږ جماعت خپله یو فیصله وکړي د الیکشن متعلق چې دې کې ووټ چاله ورکړو چاله ورنکړو، چا مرسته وکړو، نو هغه موږ هغه وخت سره ګورو. عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله چې په دې کې دغه د پنجپیریانو مشر شیخ طیب صاحب دغه وایي چې مونږ جمهوریت ته کفر نه وایو. نو یو طرف ته دا د تعجب خبره ده چې کم دغه چرګوټي دي او ځان دغه پنجپیر طرف ته منسوب کول غواړي، نو هغوی سهار و ماښام دغه چغې وایي چې جمهوریت کفر دی او جمهوریت کفر دی. او بل طرف ته د دغه جماعت مشر چې کوم دی هغه وایي چې مونږ جمهوریت ته کفر نه وایو. په دې وخت کې امت مسلمه په یو عظیم ګناه کې راګیري، په یو اجماعي ګناه، یو اجتماعي ګناه کې راګیري. او ګناه د اوټ ده، دا اوټ دا رای په دې جمهوري نظام کې، په دې طاغوتي نظام کې استعمالول دا ګناه کبیره ده، دا ګناه کبیره ده. نو اوس ووایه چې ته په حق یې او که ستا دا مشر په حقه دی، ته په غلطه باندې او که ستا دا مشر په غلطه باندې دی. ته نه پوهېږې او که ستا دا مشر نه پوهېږي، یو خو پکې خامخا ده، ځکه ته یو څه وې ستا مشر بل څه وي. ته جمهوریت ته کفر وې، ستا مشر ته کفر نه وي. نو اوس په تاسو دواړو کې څوک صحیح دی او څوک غلط دی؟ تاسو د دې هم نه خبر چې جمهوریت کفر دی او کفر نه دی، مشر یو څه وایي کشر بل څه وایي. نو زه دغه چرګوړو ته وایم چې تاسو اول د خپل مشر خبره واورئ، د هغې نه پس چې کوم دی بیا میدان ته رادانګئ او جمهوریت ته کفر وایي. نو دغه رنګې ډېر خلک موږ د هغوی خبرې اورو چې هغوی پنجپیریان وي، ځان پنجپیر طرف ته منسوب کوي او هغوی جمهوریت ته کفر وایي او مشر چې کوم دی انکار کوي د جمهوریت د کفر نه. نو عجیبه خبره ده، ستاسو منځ کې اتفاق ولې نشته دی؟ تاسو ولې په دې نه پوهېږئ؟ خو تاسو کې غلطي ده، ځکه مشر یو څه او کشر بل څه وایي. دغه ستاسو د جهالت انتها ده او دغلته چې کوم دی ستاسو د بېوقوفتوب انتها ده. نو دغه د دې خبرې حقیقت چې مشر یو څه او کشر بل څه وایي. نو چې کوم ځای کې تاسو ته یو پنجپیری وایي چې جمهوریت کفر دی، نو بیا ورته دقه وایي چې ستا مشر څه وایي او ته څه وایي. ته پوهېږې که ستا مشر پوهېږي، ته نه پوهېږې که ستا مشر نه پوهېږي، ته صحیح یې که ستا مشر صحیح دی، ته غلط یې که ستا مشر غلط دی. الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرماني نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.